د رمضان المبارک تقریبا نیمه حصہ دا الله جل جلاله په خیریت سره او ډیر په سعادت مندۍ سره زموږ نه ادا کړه. اول خو موږ له په دې باندې د الله جل جلاله شکر ادا کول پکار دي، او دویمه خبره دا ده چې د ځان سره احتساب پکار دی چې رمضان المبارک زموږ په ژوند کې الله جل جلاله راوست، نیم تیر شو، مونږ په دې کې د الله جل جلاله د رضا والا کارونه څومره وکړل. آیا اسنه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې بد دعا جوګه خو ګرځېدلی نه یم چې جبریل امین یو ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته دا بد دعا وکړله چې بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له، چې د جنت نه دی لرېوالی وي، بربادي دی وي د هغه شخص دپاره چې د هغه په ژوند کې رمضان راشي او هغه په الله جل جلاله باندې د خپلو ګناهونو بخنه ونه کي، خپل ځان ونه بخي. نو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې دعا باندې آمین ووي. اوس اندازه ولګوئ جبریل امین چرته په خپله بد دعا نه کوي. د هغې وجه دا ده چې د جبریل امین یا د نورو فرشتو متعلق قرآن مجید کې الله جل جلاله ارشاد فرمایي لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون، چې دیو د الله جل جلاله ذره برابر نافرمانی نه کوي، او چې کوم کار کوي نو هغه د ځان نه هم نه کوي بلکې الله جل جلاله ورته وینا کړی وي، حکم یې ورته کړی وي. لہذا چې جبریل امین دا بد دعا کړې ده نو دا ورته هم الله جل جلاله حکم کړی دی چې د هغه کس دپاره بد دعا وکړه چې رمضان المبارک د هغه په ژوند کې راشي او د هغه مغفرت ونشي. دویمه د تعجب خبره په دې حدیث کې دا ده چې تاسو اندازه ولګوئ د یوې مور مخې ته د هغه د زوی متعلق نازیبا خبره وشي یا درنه خبره وشي یا ورته خیرې وشي، نو چرته هغه مور د خپل زوی متعلق دا خیرې نه برداشت کوي چې جایې کې چې په هغې باندې آمین وویلی شي. چې څنګه مور شفقت والا ده او رحمت والا ده، مهربانه ده، دغسې رسول الله صلی الله علیه وسلم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، په خپلو امتیانو باندې په مؤمنانو باندې هغه شفقت کوونکی و، مهرباني کوونکی و او نرمی کوونکی و. نو اوس به پیغمبر څنګه د جبریل امین په خبره باندې آمین وی. خو علماء کرامو دا نکته لیکلې ده چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې څنګه حریص دی په مؤمنانو باندې چې د دیو یو یو عمل هغه الله جل جلاله د خپل رضا سبب وګرځي او د هغې د وجې نه د دغې عمل د وجې نه دا انسان جنت ته داخل شي. نو الله جل جلاله په دې امت باندې دومره عظیمه میاشت راوسته چې که لږ توجه هم انسان خپل اعمالو ته وکړي، عبادت ته الله جل جلاله ته وکړي، نو الله جل جلاله یې معاف کوي. اوس چې په دې رمضان المبارک کې چې الله جل جلاله د مغفرت دپاره بانې لټوي، یو انسان مغفرت ونشي، نو رسول الله مبارک وی چې په دنیا کې د هغه د اوسېدو حق نشته دی. آمین. او دا سړی برباد شي. نو د خبرې مقصد دا دی چې یا خو رمضان المبارک به زموږ دپاره د درجاتو د بلندۍ د الله جل جلاله سره د لوی مقام سبب جوړ شوی وي، او خدای مکه الله دې موږ ټول وساتي اسې نه چې موږ په دې بد دعا کې شامل شو. نو عرض مې دا کوو چې ګوره نیم رمضان المبارک دا تیر شو، یو شکر ادا کول پکار دي
دویم د ځان سره احتساب پکار دی چې ما د الله جل جلاله د رضا والا کارونه څومره کړي او بیا تاسو څنګه علم کې ده چې د ټول کال زړه هغه رمضان المبارک دی او بیا د رمضان المبارک زړه هغه الله جل جلاله اخیری عشره ګرځولې ده او بیا د اخیری عشرې زړه او نچوړ هغه الله جل جلاله لیلة القدر ګرځولې ده. اوس په دې هفته کې په مونږ باندې د اخیری عشره هم را روانه ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم معمول بداو چې حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها ارشاد فرمائی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یجتهد فی عشر الاواخر من رمضان ما لا یجتهد فی غیره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با د رمضان المبارک په د اخیری عشره کې دسی کوشش کاو په عبادت کې دسی لګن به ساته د عبادت سره ما لا یجتهد فی غیره چې د رمضان المبارک د دې اخیری عشرې نه علاوه په نور عشرو کې به دسی ډېر عبادت د اولن د اخیری په شانتي نه کو. دا څه وجه وه؟ دا وجه دا وه چې اصل کې د هر یو څیز یو نچوړي یو لب لباب او مغزي چې کله هغه انسان ته هغه مغز حاصل شي نو هله دی سړی کامیاب شي. بادام دی بادام که چېرې مونږ د بادام مغز ته ونه رسو او مونږ یې چلکا هغه حاصله کو یا د پاسه پټ حاصل کو د هغې د سره نه څه پیدا انسان ته نه میلاویږي. ها دومره پیدا به میلاو شي چې هغه به وسوځي اور به حاصل کی یا معمولی غونته کې فایدې به حاصل کی. خو لیکن چې کله مغز ته ورسی انسان د هغې زړي ته ورسی نو هغه مقاصد به اله حاصل شي. د دې وجې نه صوفیه حضرات فرمایي وایي د رمضان المبارک د دې نورو میاشتو سره مناسبت داسې دی لکه د حضرت یوسف علیه السلام د خپلو رونو سره مناسبت چې څنګه دی. د یوسف علیه السلام دیو 12 رونو او په کال کې څو میاشتې 12 میاشتې. اوس ټولو ګناه وکړه د یوسف علیه السلام په قتل کې چې اراده یې وکړه او وی چې دا قتله وجنوي نو ټولو ګناه وکړه سختۍ تکلیفونه د یوسف علیه السلام ته ورکړه. داسې خپل مور او پلار ته هغوی ته هم تکلیفونه ورکړه. خو چې کله یوسف علیه السلام ته الله جل جلاله درجه ورکړه او مرتبه یې ورکړه نو د یوسف د وجې نه الله جل جلاله هغه ټول رونه هغه معاف کړل. قرآن کې الله جل جلاله د هغو متعلق ارشاد فرمایي لا تثریب علیکم اليوم نن ورځ په تاسو باندې څه وبال نشته دی په تاسو باندې چې کوم دی نو د هغه ګناه څه بوج نشته دی په تاسو باندې. نو د یوسف علیه السلام د وجې نه 11 رونه معاف کړه. دغسې علماء کرام صوفیه حضرات فرمایي که چېرې په رمضان المبارک کې انسان د دې یوې روژې خیال وساتي عبادت وکړي نو د دې 11 میاشتو ګناهونه ورله الله جل جلاله معاف کوي. تاسو ته ما حدیث ذکر کړی حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي علیکم بالصوم فانه لا مثل له. تاسو روجې ونیسئ په ځان باندې لازم کړئ فانه لا مثل له ځکه چې د دې روجو بل څه بدل نشته دی د دې روجو په شان بل یو عبادت نشته دی. حدیث مبارک کې راځي حضور نبی کریم سرور دو عالم محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي کله چې د بغیر د عذر نه یو سړي د رمضان المبارک روجا ما تکړه که ټول عمر دا انسان روجي ونیسي لم یستوفي ثوابه نو د رمضان المبارک د دې یوې روجې ثواب به چې کوم دی نو دا حاصل نه کړي. دومره لوی اجر او ثواب الله جل جلاله رمضان المبارک ته ورکړی. مخکې احادیثو کې تیر شوي دي ان فی الجنة باب یقال له الریان
يدخل منه الصائمون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق ولم يدخل منه أحدا. په جنت کې باقاعده زما استاد اعزاز او اکرام د پاره دروازه تیار شوې ده. په دغه دروازه باندې با صرف روزدار داخليږي او چې دا روزدار ور داخل شي نو دا دروازه برا بند شي او الته کې بدیو ته ویلې شي کلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه. تاسو خورئ اوس کوي ستاسو نن دا مزي او چرچي او نعمتونه دا د دې د وجې نه دي چې تاسو په دنیا کې خالص د الله جل جلاله د رضا دپاره خالص د الله جل جلاله د یری د وجې نه تاسو روجې نیولې وې تاسو لوږه او تنده تېره کړې وه. الله جل جلاله په خپله د روجې اجر او ثواب ولې ورکوي؟ د دې وجې نه یې ورکوي چې دا روجه انسان خالص د الله جل جلاله د رضا دپاره نیسي. یو کس دی او دسته ناست دی د خولې ته اوبه واچولې خولې ته یې اوبه واچولې اوس ته څوک خبرېږي چې یو ګوټې تې تېرې کړې که تېرې کړي څوک نو څوک دې خبرېږي؟ هېڅوک دې نه خبرېږي. خو دی ولې نه تېروي؟ دی د دې وجې نه تېروي چې د الله جل جلاله حکم دا دی چې ګوره یاد ساته په روژه کې بس خاک خوراک نه کې. د دې وجې نه الله جل جلاله ارشاد فرمایي حدیث قدسی دی كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. چې هر یو عمل د بني آدم دا الله جل جلاله هغه دته سیوا کوي تر لسو پورې سیوا کی چې اخلاص موجود دی تر 200 پورې سیوا کی او تر 200 پورې هم دا یو فګر او یو اندازه الله جل جلاله ذکر کړی ده. د دین هم لوی چې اخلاص موجودی سیوا کوي او عمل او ثواب دغه اجر چې کوم دی نو ډیر ورکوي. خو الله جل جلاله وایي ګوره روژه د هغې څه مقدار معلومه نه دی د اجر او ثواب. فانه لی دا انسان دا روژه خالص زما د رضا دپاره نیسي. او تاسو ماته ووایئ چې کله یو لوی انسان په دنیا خبر درته کومه څوک راوغواړي او هغه ته وایي چې تاله زه انعام در کوم ایوارډ در کوم. اوس هغه ایوارډ او انعام چې هغه ورکوي نو که باچایي د ملک باچا او هغه معمولی غونته کې ایوارډ ورکوي نو ځان به ورته بد ښکاري او که نه چې ته د ملک باچایي او ته هیله بیله چې کوم دی نو دې سړي له 50,000 روپۍ ورکوي یا 10,000 روپۍ ورکوي ځان به ورته بد ښکاري. نو د خپل باچاهت د شان مطابق به هغه له اجر ورکوي او که نه هغه له به انعام ورکوي او که نه. الله جل جلاله ولې دا خبره ځان ته پاتې کړه چې د روژې دا اجر په ما باندې پرېږدئ زما چې څنګه لوی شهنشاهت او باچاهت دی د قیامت په ورځ به روژهدار ته زه د دې د شان مطابق چې کوم دی نو اجر او ثواب. د دې وجې نه حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایا الصوم جنه روژه ډال دی ډال دا به تا د ګناه نه ساتي دا به تا سبا د قیامت په ورځ د جهنم د اور نه ساتي دا به تا د هر قسم فضولیاتو نه ساتي. او بیا خاص کر ما تذکره کوله د دې اخیری عشرې متعلق چې دې کې ډېر خیرونه راجمع شوي دي دومره خیرونه راجمع شوي دي چې الله جل جلاله قرآن کې باقاعده یو صورت نازل که انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر. دا یو مکمل صورت الله جل جلاله نازل که چې د قرآن مناسبت موجود دی د آخر عشرې سره. الصيام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامه. روجه او قرآن د قیامت په ورځ بعد الله جل جلاله په در کې د دې بنده دپاره د شفاعت سوال کوي. نو دا مناسبت موجود دی چې کله دا مناسبت موجود دی الله جل جلاله په لوح محفوظ کې قرآن ولیکه. لوح محفوظ دا یو تختی ده یو کتاب دی چې د یو ورق او یو صفحه د هغې د مشرق او د مغرب او د اسمانونو نه چې کوم دی نو غټه ده په هغې باندې د الله جل جلاله علم لیکلی دی د عقیدې مسله ده.
د الله جل جلاله چې د بندګانو متعلق څومره تقدیرونه دي هغه ټول په هغې باندې درج دي. قرآن مجید هم په هغه تختۍ باندې لیکلی شوی. الله جل جلاله په دې اخیری اشره کې بعضې علما کرام وایي په 24 رمضان المبارک باندې، بعضې وایي په 25 او بعضې وایي په 27 باندې الله جل جلاله د لوح محفوظ نه بیت المعمور ته، بیت العزت ورته وایي، بیت المعمور دا د کعبې په سیت کې بره په اسمان کې یو کور دی، یو کعبه ده چې څنګه لاندې انسانان طوافونه کوي دغسې بره بیت المعمور او بیت العزت دی، هلته کې چې کوم دی نو فرشتې طوافونه کوي. الله جل جلاله دغې بیت المعمور ته په یو ځای باندې دا قرآن مجید دا نازل او بیا د هغې نه لاندې په حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې نجمن لږ لږ د وخت مناسبت سره چې ضرورت براته نو الله جل جلاله به قرآن نازلاو. تقریبا په پوکم 30 کالو کې یا په 2 کالو کې او په 6 میاشتو کې الله جل جلاله دا قرآن لاندې حضور نبی کریم سرور دو عالم محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې نازل. دا چې کله نازل شو نو د دې برکات او انوارات د رمضان المبارک دا نور سیوا شو چې نور کتابونه خو په دې میاشت کې نازل شوي وو، خو د هغې سره د قرآن عظیم الشان دا نزول دا د دې میاشتې دپاره یو پلس پوینټ شو، یو لوی نعمت شو چې د رمضان المبارک عزت اکرام او احترام دا نور سیوا شو. په حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې به وحی راتله، وحی به په مختلف قسمه شان سره راتله. علماء کرام لیکي 24,000 مرتبه حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جبریل امین لیدلی دی. څومره؟ 24,000 مرتبه او 3 کرته په خپل شکل او صورت کې لیدلی دی. یو چې کله حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د معراج په شپه باندې اسمان ته ته نو جبریل امین په سدرة المنتهی کې اوسیږي. بره په اسمان کې چې د جبریل امین کم ځای کې استوګنه ده نو هغه سدرة المنتهی، سدرة المنتهی یوه ونه ده. صوفیه کرام وایي د عالم ملکوت او د عالم ناسوت په منځ کې یو مقام دی، هغې ته عالم لاهوت ویلی کېږي. د عالم لاهوت په منځ کې دقه ونه ولاړه ده چې جرلې لاندې ځمکې طرف ته دي او څانګې بره اسمان طرف ته دي او تکه شنه ونه ده، هغې ونې ته سدرة المنتهی ویلی کېږي. دقه هلته کې جبریل امین اوسېږي. نو الله جل جلاله چې کله د معراج په شپه باندې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم بره راوغوښته نو جبریل امین ورسره د دقه ځای پورې لاړ، په دقه ځای کې ورته خپل ځان وخو، خپل شکل او صورت کې. یو دغه مقام. دویم هغه مقامو چې کله حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې وحی نازلېدله په غار حرا کې نو په دغه ټیم کې جبریل امین حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په خپل شکل او صورت کې ځان وخود. او دریم هغه مقامو چې تاسو که څوک سعودي عرب ته تلي نو هلته کې یو ځای دی محل اجیاد ورته ویلی کېږي. څوک تللی دی که نه؟ اجیاد محله ورته ویلی کېږي. په دغې اجیاد محله کې حضور نبی کریم یو مسفله یو اجیادي، مسفله لاندې ته وایي، اجیاد چې کوم دی نو بر طرف ته وایي، د کعبې چې کوم بر طرف ته. مونږ له هلته کې د حرم شریف یو امام نو هغه زمونږ دپاره د هغه سره چې کوم کس و هغه به خدمت کوه، د هغه دپاره زمونږ دپاره چې کوم دی نو دعوت هم کړی په محل اجیاد کې. دا زمونږ دپاره سعادت خبره چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم هلته کې محل اجیاد کې و نو جبریل امین راغی. جبریل امین راغی نو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته حکم وکوي جبریل نن خو راته خپل ځان وښایه که نه چې ته څنګه یې. جبریل امین په بعضې اوقاتو کې لیدلی کېده نه، خو داسې یو بنګاری به شروع شو او د هغه بنګاري د وجې نه زور به دومره زیات و د وحي چې د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه به په سخته یخنۍ کې خولې روانې شو. یا به حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو سواری باندې و د پاسه نو دومره زور به و دا وحي، داسې زبردست وزن به و دا وحي چې دغې سورلۍ به دا خپلې خپې کولاو کړې، تا به وی چې چرته کې به ځمکه باندې ننوځي. یا به د رسول الله مبارک سر مبارک د یو صحابي په پتون باندې و
نو صحابي به وي قریبه وه چې زما دا پتون د دې زبردست وزن او زور د وجې نه شلېدلی دی دومره زور به بهرحال حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم جبریل امین ته وی خپل ځان ناته وښایه چې خپل ځان یې ورته جبریل امین وښوده نو وایي چې یوه وزره یې کولاو کړه نو یوه مشرق ته ورسېده او یو طرف یې مشرق ته او بلې مغرب ته ورسېده بهرحال نو په حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې قرآن په دې اخري عشره کې د دې نزول شروع شو او په غار حرا کې چې په حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې کله اولنۍ وحی راتله نو علما کرام لیکي چې هغه هم د رمضان المبارک د اخري عشره وه هم د دې وجې نه چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم څومره عظیمه هستی ده د مسلم شریف روایت ته حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي د حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها روایت منقول دی چې کله به اذا دخل العشر الاواخر کله چې به د آخري عشره راله نو شد میزره حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم به عبادت ته خپل املا وتړله شد میزره حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم به لنګ مضبوط کو یعنی څه مطلب لا به عبادت ته وتړله واحیا لیله حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د شپې ټوله شپه هغه روناوله او دریم کار به یې څه کاو وایقظ اهله خپل لاندې چې په کور کې کم افرادو ایقظ اهله خپل اهل و عیال به یې رایخاو چې عبادت وکړي دا ګوره ډېرې مبارکې شپې ورځې دي هسې نه دا نه لاړې شي قرآن مجید کې الله جل جلاله سے ارشاد فرمایي انا انزلناه فی لیلة القدر دا قرآن ما په لیلة القدر کې نازل که په دې آخري عشره کې دغه لیلة القدر را روان دی یو حدیث مبارک کې راځي حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي صحابه کرام نو نقل دي چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو کال په اولنو لسو شپو کې اعتکاف ته کېناست چې کله هغه کال ختم شو نو صحابه کرامو ته یې وویل په روان کال باندې په دویم عشره کې اعتکاف ته کېناست بیا په بل کال باندې په دریم عشره کې اعتکاف ته کېناست او صحابه کرامو ته دا خبره وکړله چې ما په دې دوو عشرو کې د لیلة القدر تلاش کاو خو زما د الله جل جلاله په ذات باندې دا یقین دی چې دا په دې اخري عشره کې لیلة القدر اوس لیلة القدر څه ته وایي لیلة القدر کې الله جل جلاله د قدر لیله شپې ته وایي او قدر په متعددو معناګانو سره راځي قدر عزت ته ویلی کېږي احترام او اکرام ته ویلی کېږي یعنی دا داسې معززه او مکرمه او مشرفه شپه ده چې کله یو ګناهګار انسان دا شپه رون کړه او عبادت یې پکې وکړه نو د الله جل جلاله په نسب باندې هغه ګناهګار پاتې نه شو د قدر او د عزت وړ شو او یا د قدر معنی تنګي د تنګي ومن قدر علیه رزقه په چا باندې چې تنګ کړی شي نو د قدر معنی تنګي ده نو علماء کرام وایي الله جل جلاله چې جبریل امین صرف او صرف لاندې را کوزیږي نو ګوره یاد ساته د وحی دپاره د پیغمبر په موجودګۍ کې را کوزیږي او تاسو ته ما وویل جبریل امین مقام کوم ځای کې دی سدرة المنتهى کې دی دا جبریل امین الله جل جلاله په دې اخري عشره کې په لیلة القدر کې هم لاندې را کوزي او سره د فرشتو یو لوی جماعت ورسره او هغه فرشتې ورسره وایي چې چرته کې ځمکې ته هغه نه یې راکوز شوي نوي فرشتې ورسره او چې لاندې راکوز شي نو الله جل جلاله د رحمت ته دومره فرشتې لاندې راولیږي چې دا ځمکه پې تنګه شي تنګه دا ځمکه پې څه شي تنګه شي نو دا داسې یو شپه ده چې د فرشتو د رحمت د ډیروالي د وجې نه دا ځمکه تنګی نو د دې وجې نه دې ته څه ویلی کېږي لیلة القدر ویلی کېږي او دویمه خبره دا ده چې دې ته لیلة القدر د دې وجې نه وایي فضیلت کې دا هم لیکلي دي چې په دې شپه باندې الله جل جلاله د پوره انسانانو چې څومره کاته ده څومره حساب کتاب دی هغه فرشتو ته حواله کوي چې آینده کال به دا سړی یي به که نه به د ده به څومره رزقي دی به حج له ځي او که نه ځي د ده به زوی کېږي که لور به کېږي د ده به څه پوزیشني د ده به مالي که نه به دی به بیماریږي که نه
نو دا پوره حساب کتاب دا فرشتو ته حواله کیږي په دې اخیره اشاره کې د لیلة القدر په دې شپه باندې. نو موږ له پکار دا دي چې د لیلة القدر دا شپه دا ژوندی کو. په څه شان سره ژوندی کو؟ په اعتکاف سره ژوندی کو. په څه سره؟ په اعتکاف سره. اعتکاف څه ته وایي؟ اعتکاف ویلی کیږي په مسجد کې وخت تیرول، درنګ تیرول، جم جانا، ټهر جانا. په مسجد کې وخت تیرولو ته اعتکاف ویلی کیږي. اعتکاف د آخري عشرې په مسلمانانو باندې فرض کفایي دی، یعنی په ټول کلي باندې فرض دی. کچری یو کس بیا کیناست په جومات کې د محلې، نو د ټول کلي والا نه دا ذمه څه شوله؟ دا فارغه شوه د هغې ذمه او دا حکم ترې ساقط شو. لہذا موږ له پکار دا دی چې کم از کم خپل ژوند 10 ورځې دا مسجد ته ورکړو. اشرف علي تانوي صاحب وایي کوم یو انسان چې اعتکاف ته کیني نو د ټول هر سره د ځانه کټ کړه، غم خادي کټ کړله، کلی ولس یې کټ کړه، کور والا او ښځه او بچي او مال او دولت او جایداد دا ټول هر سره یې د ځانه کټ کړه. څه یې وکړه؟ د الله جل جلاله د رحمت په درشل باندې خپل سر کېښود او الله جل جلاله ته دا آه او زاري وکړه چې الله جل جلاله د دنیا نظام خدا دی چې کله د یو ملک او د خان او د مشر د وډیرا درته څوک ځي او د هغه ور وټکئ او د هغه د دروازې مخې ته دیره واچئ، ډیره شي، نو چې کله هغه راوځي نو هغه ته ډیر څه ورکئ. وایي ګوره دا فقیر دی، د کم وخت نه ناست دی، راشه ورکه ورله. ستا کور د هغه په دروازه باندې مې خپل سر ایښودی دی. الله جل جلاله اله به زما چې زما حاجات او ضروریات دې پوره کړي نه، د دنیا حاجات، د آخرت حاجات، ضروریات دا چې کله پوره شي نو الله جل جلاله بیا به زما. الله جل جلاله غیرتی ذات دی، الله جل جلاله ورته پوره کړي. په یو حدیث مبارک کې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم متعلق حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ارشاد فرمای په مسجد نبوي کې اعتکاف ته ناست یو سړی ولا راغی چې کله سلام یې وکړه کېناسته. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما تپوس وکړه صاحب ډېر زیات غمجن ښکارې ولې؟ هغه ورته وی غمجن په دې باندې یم چې زما دې په دې صاحب چې په دې قبر شریف کې پروت دی په ده باندې زما قسمی چې په ما باندې قرض دی. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم یاداو چې په ما باندې د یو کس قرض دی او زما سره دومره مال نشته دی چې زه هغه ته هغه ورکړم، د دې وجې نه چې کوم دی نو خفا یم، څه بندوبست نشته دی. حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما او د خپل ځای نه پاڅېده او دی د لاس نه ونیو بهر ته یې رایسته. چې کله یې بهر ته رایسته نو هغه سړي ورته فورا ووی وی ولې تا د دې قبر والا صاحب خبره چې کوم دی نو هیره کړله؟ وی کومه خبره؟ وی ده دا خبره کړې ده، ارشاد فرمایلی ده چې څوک اعتکاف ته کېناست نو هغه به د مسجد نه وځي بار ته. ته زما څه څنګه بار ته وځي؟ عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما قسم وخوړه وی زما دې د الله په ذات باندې قسم چې د دې قبر والا نه ما اورېدلي دي. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم یادوي چې کله یو انسان من مشا فی حاجت اخی، کم یو انسان د خپل رور په خدمت کې اوته، د هغه د خدمت دپاره، د هغه ضرورت پوره کولو دپاره اوته، نو الله جل جلاله به ورته د 10 کالو د اعتکاف ثواب ورکي، د 10 کالو د اعتکاف ثواب به ورکي. او بیا حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه جمله حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ارشاد وفرمایله چې من اعتکف 10 فی رمضان، کم یو انسان چې هغه 10 ورځې اعتکاف وکړه په رمضان المبارک کې. بلکې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو بل ارشاد وفرمایا چې من اعتکف یوما فی رمضان، کم یو انسان چې یو ورځ اعتکاف وکړي په رمضان المبارک کې نو څه چل به وشي؟ الله جل جلاله به د ده او د اور په منځ کې 3 خندقه چې کوم دی نو راولي. او بیا د خندق تفصیل ارشاد وفرمایه چې یو خندق 3 خندقه به د یو ورځې د اعتکاف د وجې نه د ده او د جهنم په منځ کې راولي، او یو خندق دومره لوی دی لکه ځمکه او اسمان. اوس 3 کرته ځمکه او اسمان د دې فاصله که د یوې ورځې د وجې نه الله جل جلاله ما او تا د جهنم نه دومره لرې کوي.
صحیح حدیث دی. په یو بل روایت کې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي من اعتکف 10 فی رمضان کان کحجتین وعمرتین. کم یو انسان چې دا اخیری 10 اعتکاف ته کېناسته دته الله جل جلاله دومره لوی اجر او ثواب ورکي لکه چې دې سړي 2 عمرې کړي او 2 حجونه کړي. دومره لوی اجر دی. ټول نه لوی خبره دا ده چې کوم یو انسان اعتکاف ته کېناسته دته به الله جل جلاله د لیلة القدر دغه برکت ورکوي. لیلة القدر به ورته نصیب کوي. چې لیلة القدر چاته نصیب شو نو بیړۍ پار شوه. بیړۍ داسې پار شوه چې د صحابه کرامو یو جماعت حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم پکې تشریف فرما دی. دا آیتونه چې کوم دی نو چې کله نازلېده یو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو قصه وکړه. وی په پخوانو امتونو کې داسې پیغمبران تیر شوي دي چې هغوی ټول عمر د ذرې برابر د سترګې د رب په مقدار سره چې کوم دی نو هم د الله جل جلاله د ذکر نه نه دي غافله شو. وی ای د الله رسول څوک دي؟ وی حضرت ایوب علیه السلام، حضرت یوشع بن نون علیه السلام، حضرت زکریا علیه السلام او حضرت حزقیل علیه السلام. دا انبیاء کرام. او بیا ارشاد فرمایي په بنی اسرائیلو کې یو کسو هغه چې کوم دی نو 10 کاله عمر ورله الله جل جلاله ورکړی او 10 بچي ورله الله جل جلاله ورکړی او یوه میاشت کې به یو بچی هغه جهاد ته لیږه حتی تر دې پورې چې په 10 بچي چې کوم دی نو هغه په جهاد کې چې کوم دی نو د شهیدان شو. الله جل جلاله ورته ډېر عظیم اجر ورکړ. صحابه کرام وایي د الله رسول هغه ته خو 10 کاله عمر میلاو شوی او 10 بچي ورته میلاو شوي. زمونږ څه خو چېرته په مشکله 3 4 5 بچي او عمر هم 80 او یا کالی نو موږ ته به دومره لوی اجر څنګه میلاویږي؟ حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې دا آیتونه نازل شو انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من 1000 شهر. چې چا په لیلة القدر کې عبادت وکړو د الله جل جلاله دومره اجر او ثواب د 1000 شهر لکه چې میاشتو نه زیات عبادت چې کوم دی نو دی انسان دا کړی. علما کرام وایي الله جل جلاله د 1000 میاشتو دا تذکره ځکه وکړه چې په عربو کې په دغه وخت کې د ټولو نه غټه انسه چې کومه وه نو هغه 1000 د 1000 نه غټه انسه نه وه. چا نه چې به یې تپوس کو د غټې انسې د لوی فکر متعلق نو هغه به وي 1000. نو الله جل جلاله د هغوی د ذهن مطابق 1000 ذکر کړ. نور د دې مقصد دا نه ده چې د 1000 میاشتو پورې ثواب به ورته الله جل جلاله ورکوي، نه، چې د الله جل جلاله څومره خوښوي مقدار هم نه دی معلوم چې چا دغه شپه ژوندی کړه الله جل جلاله به ورله دومره اجر ورکوي. نو موږ له دا ژوندی کول پکار دي. دا زموږ دپاره دي، خاص کر اعتکاف ته کېناستل پکار دي. زموږ د مسجد حدود چې کوم دی نو د هغه ځای پورې دي، د کوم ځای کې چې اودسونه شروع کېږي د دغه ځای پورې د مسجد حدود دي، د دې نه وتل نه دي پکار. په مسجد کې وخت تېرول پکار دي. ما ته بله ورځ یو کس وی یاره زه نسوار کومه او د نسوارو د وجې نه اعتکاف ته نه کښېنم. نو د نسوارو د وجې نه اعتکاف مه پرېږدئ، د اعتکاف د وجې نه نسوار پرېږدئ. پوه شوئ په خبره باندې که نه؟ نو د دې وړو وړو بانو د وجې نه اعتکاف پرېښودل یا چې کوم دی نو عبادت په ځان باندې دروند ګڼل دا نه دي مناسب پکار. او پکار دا ده چې مونږ دغه رمضان المبارک دا ژوندی کړو، په دې کې د ځان دپاره، د امت دپاره، د خپلو مشرانو نه چې کوم وفات شوي دي زموږ سره موقع ده، هغه محتاجه دي، هغوی دپاره دعاګانې غواړو. نو انشاءالله تعالی اراده خو د ټولو ده که نه؟ انشاءالله تعالی الله جل جلاله دې د عمل توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.